عسكر شته او نه داخلي جنگ افغانستان څخه د لویدیځ د نظامی او فکری اشغال لمن په بشپړه توګه ټوله شوې په هیواد کې د قدرت جزیرې لمنځه وړل شوي او ټوله خاوره د یو مرکزی متحد او مسؤل حکومت په لاس کې ده. زموږ لومړی غوښتنه دا ده چې ټول هیوادونه باید د افغانستان د مرکزی بانک د ټولو شتمنیو د آزادولو او له افغانستان څخه د اقتصادي او د افغانستان اسلامي امارت له مشرانو څخه د سفري بندیزونو د لرې کولو لپاره جدي هڅې وکړي. افغانستان د ستراتیژیک موقعیت په پراخو طبیعي زیرمو او ارزانه او خارقه بشري ځواک په لرلو سره د ډاډمن امنیت، اقتصاد محوره او متوازنې بهرنۍ تګلارې او مخلصانه سیاسي هوډ په سیوري کې سیمهییز اتصال او پانګونې بې مثاله فرصت دی. موږ د ځان او نړۍ دواړو لپاره د امن پیغام لرو او د سیمه او نړۍ هیوادونو ته بشپړ ډاډ ورکوو چې زموږ خاوره به د هیچا په خلاف نه کاریږي. په ورته ډول د نړۍ له هیوادونو څخه هم له افغانستان سره د بالمثل تعامل غوښتنه کوو او د یو اړخیزو ګمانونو او د پخوانیو ناکامو تجربو پر اساس ولاړو تحلیلونو پر ځای د نویو واقعیتونو پر اساس